بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. داستا سے انجیل عیسیٰ علیہ السلام باندې کومه جبه کې نازله ته خدای نه عیسایانو طرف پر کتاب د جبه پته شته نه يهودو ته پته شته نه يهودو ته پته شته نه عیسایانو ته پته شته چې دا انجیل کومه جبه کې او تورات دا کومه جبه کې ځکه د هر صدای ځان له مستقل انجیل لغه دا اوس کوم نو ایډیشن یو استمه د پار راوېسته دا شلم انجیل لغه دا شلم انجیل او په دې شلم انجیلونو کې 100% دي د دو انجیلونو کې یو بل سره امپیریکل یو بل سره موافقت نشته او قرآن چې سعودي عرب کې وي او کدلته وي او انډونیشیا کې وي او امریکا کې وي او افریقا کې وي قرآن د هغه ځای په ماغه کوم چې ناقای جماعت کې پروت دی نه ناقای جماعت والا کوم قرآن چې دی د عیني دقه رنګ قرآن په امریکا کې ښه دا رنګ قرآن په افریقا کې دا رنګ قرآن به کافر وطن کې ومي الله تعالی ذکر تاکید سره ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو یو خبر ځان سره یاد کړئ چې قرآن کریم اولا د الله کلام دی او بیا کتاب دی او یو سل درې کتابونه یو سل درې او دیم قرآن کریم لقد نور کتابونو غل دے نظام زندگی او لائحہ عمل دے کوڈیفائیڈ لا دا یاد قانون ماخذ دے توراتم دا قانون ماخذو انجیلم دا قانون ماخذو دستور و نظام زندگی خو قرآن کریم دے سر سر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دا سشے دی تورات دستور العمل دے خدا دا موسی علیہ السلام معجزہ ندا انجیل نظام زندگی دے خدا دے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ندا زبور نظام حیات تے خدا دے داؤد علیہ السلام معجزہ ندا اور قرآن کریم دا نظام حیات تے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا استاد صبح دا سنگا نما طرف تے گو رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے اوتیتو مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی ما ته هم آغا شیون را کریشوی دی چه زمان اولاد طول انبیاء تا سمر ورکریشیو انبیاء تا سمر موجزے ورکریشوی ما تا آغا طول نا پیواز زان زیادت را کریشوی جی جلال سیوتی کتاب لکلے دو جلدال خصائص الکبرى بیحقی کتاب لکلے دلائل النبوہ دا کتابون راوالی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشاہد موجزے یو نمزر دو ذرا دین زیاته دا علماء را جمع کړي دي په سند متصل باندې سند لکه مشاهد معجزه موسی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب میدان تو غرذول سشبت جوړ اجدها دا لاس به ترختن نه است د انور نه چمکیله وراوته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په اکمه باندې لاس براخ کسترګه به بیناشوي صالح علیہ السلام ګټ توجه کړه هغه او چاودو یو بلار به او خطر او ترې تسویل شي معجزه تسویل شي معجزه اوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزې بے شمار ورکړې شو قدم قدم ځان مستقل معجزه صاحب د بردی فرمایي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشي الیه علی ساق بلا قدم ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ماسختن منذ شو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سره پانی مبارک راواغسته امسا میں راواغستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو تعال ابن ام عبد ابن مسعود ما سر رضا مدینه منوره نه بهر وته سومیل بهر لاړو جی اغه ته چورسو ډیر زیات مخلوق ناشته سارا کې ډیر کافی مخلوق ناشته حدیث د ليله الجن ورته مونږ وایو د پیریانو شپې والا حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان یو دائرہ را چاپے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا یو دا او مات ابن مسعود دا ټول جنات تھی نن شپه ما دوی سره اپوائنټمنټو چې زبر اعظم تاسو ته بیان وکوم دوی را جمع شوي ډېر لري لري نه جلسان د پیریانو جلسام دے زبردوی ته الله توحید او د الله دین باندې خبره کوم خو ګوره دی اسه فطرتن شریان ونی دي
نو کدا شریان تعالی خواته راځي د سرکل نه باندې بار وباسي خو سرکل نه ته بار موزه دایره ته دین رانو دي اوس ابن مسعود وایي چې واقعي براتل بلا ګن براله خو چې د کلخ ته ورسره بسلته برکو لګوخه ما ته ډیر رغبتونه راکول چې ترا بار سم به تعالی غاشي در کو تاسو بدر کو داشي بدر کو وې بای چې ما ته رسول پاک وې دنه بار بنوځه دغه ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه چې یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره واغستم سارانه بهر لاړو ابن مسعود وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تقاضې ته دومره لري ته حتی لا يراه احد چې بیا به چا نظر په نه لګېدو وې مدینه منورې نه یو څنګه ته ووتو هغه ځای چېرته ونه نه وه جاړې نه وې پناهي او کنده نه وه ورنه حضور پاک صلی الله علیه وسلم به ډېر پناه کېناسته تقاضې دپاره وې داسې د کیکر یو ونه هلته ولاړه ده خو خواره غوندې پاڼې کمزوري دي یو هلته لرې ولاړه ده چې یوازې په یوې ونې باندې پیغمبر علیه السلام ځان پناه کولی نشو ابن مسعود فرمایي دی ته دیګو تبانه اشاره وکړه دی بل ته دیګو تبانه اشاره وکړه دا دواړه ونې را روان شي یو ځای تراجم شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې پناه کې لاست او چې کله تقاضې نه فارغ شو به دې ته اشاره وکړه به یو داسې لاله خپل ځای ته صاحب د بردې تعبیر کوي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم د رسول پاک خادم د حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ د لشکر نه پاتې په ځنګل کې لشکر تله حضرت سفینہ رست پاتې دی جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تواقع بیان چې جزرا ویښ شما ما وکتل لشکر نشته خدای چرته لاړ شي ناس تم چې زه سار رڼا شي بیا به روانېږم شپې ځنګل کې سارا کې رک نشم وې دې اسنا کې یو زمری ما ولید ما طرف ته روانو وې ما چې زمری خو د انسان دوست دی ځکه حکومت خلک یو چت کوم زمکه له میرا خلاصي مې د کایمه ما فوری ورته وزین کې ملالو چې یا غزل فر انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما ورته واز مریا زګور عام سلیم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خادم رسول پاک نو کرم خا و هغه خپل لکای والو سره ماته اشاره وکړه ته ما پسې را روان شي و هغه زمری ما نه وړاندې دی زه تاسو پسې را رسولم او صرف خیمو ته راونه رسولم په دې خیمو کې را سره دم نه روان استاد خیمې ته را رسولم او راته اشاره وکړه دغه خیمه ده صاحب د بردی فرمایي چې ومن تکل برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اعجامها تجمي هغه سوچ ځان رسول پاک د فکر او نظر تابع کی د زمری خله کې ورننه باسا د به التداس پروتي لکه د مور خېټه کې چې آرام سره پروتي ښه لکه د مور خېټه کې چې آرام سره پروتي او عزیزانو دا خلا پر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نیغ پنیغه معجزه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تربیت کې چا خپل کو د رسول پاک صحابي دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نامه صدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا افریقې ځنګل باندې د عمر فاروق دور کې روان دی هغه ځنګل داسې محیب ځنګل دی جی چې کسړې پکې شپکې نو څوک ژوندې پاتې کیږي نه حشرات دي هوام دي انسکس دي درندگان دي سبو دي شرمخان دي هر بلا پکې شته اراده وکړل د شپکو ملګرو ورته چې دا خو هغه مهلک ځنګل دی دغه ډېره ګند بلا دي ژوندې به یو کس پاتې نشي وې بس مونږ اوس یو هضم کړی دی اوس بل تشپکو نه ورته چې ماران شرمخان دا مهلک زناور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خاورې یو ډپې ته پورته شو او یو آواز وکړو چې ایها الحشرات والسباع او د دې ځنګل درندگانو حشراتو نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم موږ محمد رسول الله ملګری یو موږ محمد رسول الله ملګری یو اردنا ان نبی تسمع دې ځای مونږ اراده کړې چې شپه به تیرو فرحلو تاسو دا ځنګل مونږ ته چې دا مونږ څومره ځای کې دې ځای ته رانږدې کېږئ ما تاسو که دلته یې نو لاړ شئ
فمن وجدناه بعد قتلناه دا یو ګوره آخري وارننګ دی تاسو ته که څوک مو پیدا کړ دینه بعد نو مړو به حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې مون قتل مار چې خپل بچی خلک یې غستی دی منډه وای شرمخ چې خپل بچی خلک یې غستی دی منډه وای ګیدړ خپل بچی خلک یې غستی دی منډه وای مون شپته رکړه سار چې مون روان شو سفر باندې دغه حشرات بیا واپس په بلونو تر روان دي خره خپل کورو تر روان دي او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ یو د فوج جرنیل دی چیف اف دی آرمی سٹاف او بل نائب دی وائس چیف اف دی آرمی سٹاف اسسٹنٹ دی یو جنرل دی بل لیفټیننٹ جنرل دی یو جرنیل دی بل کور کمانڈر دی حضرت سعد ابن ابي وقاص او حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د جنگ قادسیہ تاسو تاریخ خو له جنگ قادسیہ من دی اسکول والا ته یاد دی جی کالج والا ہوتا یاد دی د جنگ قادسیہ نه فراغت نه بعد حضرت عمر آرڈر ورک چې دا مهم سر تکي په دې دریاب ور پور شي او دا مدین علاقه دا او مدائن دغه ته دا دعوت ور اوسې که دعوت نه قبلې دا خلک ختم کوي چې د اسلام ته تسلیم شي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فوج ته تقریر اوس چې مدائن والا ته پته ولګیدا چې دا اسلامي لشکر راځي قادسیه خو فتح کړه اوس مونږه فتح کوي الته کیشتو یو پول هغه ورته پول مات کړه او د شکار موسمو په دریاب کې سیلاب دریاب کې څه اوس دوی چې فوج دریاب غاړه ته ورسید سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت سلمان ته وای چې دا خو پول نشته واپس حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ته نه وړي واپس هغه ورته نو سبق کو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ته وای چې جئنا لله مونږ راغلیو الله د پاره مونږ د الله زمون مهم د الله دا دریاب او دا وبد الله زمونږ ژوند د الله او زمونږ مرګ الله حضرت سعد بن ابي وقاص ورته نو سکو و بس په دې دریاب باندې اسونه ورچو او تجرنیل استا اسب وړاندې او زه سره وایس نو زما در پسې دویم نمبر کې بیا چې ما تا ور ټوب کوم بیا خو سپایو نه ما ته وګورئ جرنیل چې ځان ته په توټړ سپایو په ځان پويږي وای خر جرنیل چې ځان او جرنیل رسو ناشتي چې داس کېږي د په شامنډه کې نو سپایو خدای استا به خو باسي اوس موږ ټول ستاره سلوټونو کو منډه په شا موږ په ګولو ورځه حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره فرمایي خپل اسمان بیا ورسور شو آغا اصل امنونه والا آغا اصل دریاب باندې ورواچو حضرت سلمان ورپسې ورواچو جی ټول فوج چې بای جرنیل ورټوب کو اسسټنټ ورټوب کو کرنیلان ورپسې ورټوب کو میجر او لیفټیننټ ورپسې نو سپایانو خو پسینه ورواچوله نو چې دوی ځان مړی نو مونږ ولې نه مړو او حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې مونږ ورپور شو نو زمونږ د اسونو صرف سمونه لواندو زمونږ د اسونو صرف خپل وړاندې داسې اس نو پاغې کې چې داغه کوپو ته وبرسېدلې او هغه مدائن والا چې دا مسله وکړه نه هغه وی چې دیوان آمدن دا خو پیریان رالل نو بس ای مخکې لاس پورته کړل ای مخکې لاس پورته کړل چې بس د سره جنگ کېږي نه نازیزانو عرض میں کو چر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد معجزات د زرگون ورتے حضور پاک فرمائی چہ د ټول انبیاء معجزے دا وقتی معجزے وی کمی معجزے وی یعنی یو وخت د پاروي د موسی علیہ السلام امسانه اوس تر ناقای بازار یا روډ باندې مار خو نه جوړ شوی کنه کو جوړ شوی جی وی دا وقتی معجزی په نظر ښکارې دي او زما خاص معجزه دا دائمی معجزه ده یو انګریز په کتاب لیکل دي د پرپیچوال میریکل اف دی پروفیٹ اف اسلام پرپیچوال میریکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دائمی ابدی معجزه قران کریم باندې اغله گیا خپل ریسرچ کوي خپل تحقیق کوي چې دا پیغمبر دائمی معجزه ده دا د نبی کریم علیه السلام زمانہ کې هم ناقابل مقابله ده کتاب او نن 1500 سال بعد هم دا کتاب
ناقابل مقابله دی. ځکه چې دا قرآن کریم مشرکین مکه ته دعوت ورکو چې تاسو یا خما ومنئ او کما نه منئ تاسو ادبا صحافیان لیکوال او مقاله نویس ادیبان او مورخین بهترین ویونکي او شاعران د بلاغت او فصاحت بادشاہان چې نه منئ او دا وایي چې دا الله والا کلام نه دی، دا الله والا خبره نه ده، دا الله والا کتاب نه دی، نو بیا تاسو دې مقابله وکړئ. خو الله فرمایل ان اجتماعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. الله فرمایي د دې قران مقابله د انساني دنیا د طاقت خبره نه ده. الله لږ نور آسان کو چې فاتو بعشر صور مثله مفتریات، یو سل سوار لسنا د لس صورتونو مقابله وکړي. خدای بیا ستاسو د وس طاقت خبره نه ده. الله لږ نور مختصر کو چې فاتو بصورت من مثله، یو مختصر صورت لکه سوره الکوثر. او د مشرکین مکه طریقه دا و، دا غي شاعرانو به یو طرح ولیکله، هغه د بیت الله دیوال باندې اویزان کړه او شاعر براته خپل غزل به جوړو التا دیوال باندې به اویزان دو، بیا به جوړی رااله پټاکل ورځ باندې ججان براله فیصله به وکړه چې دا شاعر د کال د ټولو نه بهترین شاعر دی، د دې کال نوبل پرایز یا ایوارډ د تور کوي، ایوارډ د تور کوي. سوره کوثر نازل شو، یو مسلمان خوشنویسه سره ولیکو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا راوړ بیت الله والا دیوال پورې اویزان کو چې دې صورت مقابله پکار ده. تاسو دې باندې کلام ورخېږي. دا غکال ایوارډ چې کوم شاعر اغستو ا د ټول نړۍ به راغی مړه ډیره مغز کپایي په وکړه، او بس ایت لیست یو سره لاندې یو جمله اونې کړه چې ما هاذا قول البشر. دا د انسان خبره ده نه، مونږ چې دا مقابله کوو انساني کلام سره کوو، الهي کلام سره نه کوو، الهامي کلام سره نه کوو، القائی کلام سره نه کوو. او د فرانس د میوزیک سنټر یو ډایرکټر هغه ایمان راوړو، انټرویو ته چاو کړو ته پس مومن شوی. هغه وی چې ما په میوزیک کې داسې مهارت حاصل کړی دی چې د دنیا کومه ژبه او کم قسم طرز سر تال بحر د عروض او قافی مونږه مولوی صاحب هم په کتاب کې د موسیقي ویل ده. عروض او قافی زمونږ یو مستقل فن دی، د شعر و شاعرۍ لپاره مستقل فن دی، مستقله موسیقي ده. هغه مونږ زده کوو چې دا شعر و شاعري کی اسنه تاسو وایي چې موسیقي تاسو تبلیغ وایي که څه کوي که باجی غوي نه، د عروض او قافیه او فن د غز دکو چې دا کلام په موزون کېږي څنګه او مسجع کېږي به څنګه، د بده ابخور په انداز باندې متناسب کلام کوي. جی اوس هغه ډایرکټر او میوزیکل ډایرکټر چې ما د قران کریم قراتونه واوریدل لقاریانو نه، یو آیت مختصر دی او بل وګد دی، یو دوا لفظ دی او بل بیا شل لفظ دی، نه پردم کې فرق راځي، نه په وزن کې فرق راځي. دا په عجیبه ټیول باندې رواني دا قاری چې سړی وای کدا اوس نه تازه نازلېږي. هر یو قاری چې ازل رکو ورته بیا وای ته وای کدا اوس نه تازه بیا نازل شغه. وی یو خو مصر یو وړا بل لویا، یو جمله وړا بل لویا، نه دې سره فرق راغی، نه قاری سره فرق راغی، نه بیا بیا وینا سره فرق راغی. وی ما د خپل باجر اواغستا، وی ما وای چې زه په دې باندې هر جبر راټینګوم په دې باجه باندې دا قرآن پر راټینګوم. وی ما ډیر کوشش وکړو خو صرف دا سوره کوثر مې کوم راټینګ نه کخه چې دې په باجه په جواب باندې وم چې ناته نا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. وی ما وې چې دا میتافیزیکل شی دی، دا د دې دنیا سره تعلق ساتي نه په دې اساس. نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دا قران کریم الله تعالی نازل کو، پروردگار عالم د قرآن کریم 15 حقوق ورخای. سو حقوق بس دا اخیری خبره ان شاء الله ځان سره یاد کړئ، ولغه می تفصیلی ده چې ذهن کې مراشي. ځکه عزیزانو تاسو ماشاء الله ډېر مهنت کړی دا پرېری ملګولې دي، په دا ټول کړي کې مو دا بلبونه لګولې دي. یقینا تاسو په قرآنی عقیدت لګولې، الله تاسو له خیر درکړي
چا چې پکې څومره ملاتړ کړی دی څومره خوشحالي کړی تاسو د قرآن باندې او الهي کتاب باندې الله تعالی تاسو د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب وګرځي. خو عزیزانو استاد وظیفه څه ده؟ وظیفه مو څه ده؟ ډیوټي مو څه ده؟ فریضه مو څه ده؟ اوس بدلته هغه در خایم ښه. نو قرآن کریم فرمایل چې د قرآن کریم لومبنی حق ده چې فآمنوا بالله، تاسو ایمان راړئ الله باندې، ورسوله او د الله رسول باندې، والنور الذي انزلنا او په هغه نور او رڼا باندې چې کوم نازل کړی قرآن کریم باندې. نو د انساني دنیا لومبنی وظیفه د قرآن کریم لومبنی حق، د انساني دنیا لومبنی وظیفه او د قرآن کریم لومبنی حق. په دې حق باندې تاسو ځکه ښه پوهېږئ چې د سیاسي دنیا کې مونږ همیشه خلک چې راپاسو نو د حق په نارې راپاسو چې بای دا ستا حق دی او واله شه. څوک پښتنو ته وایي ستاسو حق واله شه، څوک پنجابیانو ته وایي ستاسو حق واله شه، څوک سندیانو ته وایي ستاسو حق واله شه، او څوک بلوچیانو ته وایي ستاسو حق واله شه، او ځان ته وایي چې مونږ قام پرست خلک یو. خبره قومیت یو محترم شی دی، قومیت یو محترم شی دی، دا ان ایگزیسټنس دی، دا یو وجودي او واقعي شی دی. د دې د وجود نه انکار کېدی نشي، د دې وجود نه انکار. د تهذیب ثقافت او ژبې علاقې په حواله باندې پښتانه یو قوم دی، پنجابیان، سندیان، بلوچیان او ټول قابل احترام دي کنه نه قابل احترام. پښتانه محترم دي او پنجابیان سپک خلک دي، پنجابیان محترم دي او سندیان سپک خلک دي، سندیان محترم دي او بلوچیان سپک خلک دي. قرآن کریم د دې ویری ایگزیسټنس ذکر کو او سه فرمایل چې یا ایها الناس او ټول انسانانو انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالی فرمائی وجعلناکم، ما تاسو کې دا شعبې پیدا کړې دي، ما تاسو کې دا قبیله پیدا کړې دي، ما تاسو کې دا قومیتونه پیدا کړی، ما تاسو کې دا قومیتونه پیدا کړی دي. او دا قومیت په نامه باندې سړی متوجي کیږي ډیر زر. خبره دا څه جدا ده، د سړي جذباتي خبره ده، نو سړی په متوجي کیږي ډیر زر. دی وجنا دا الله تعالی پیغمبر چې گویا قوم متوجي کنوي وی چې یا قوم سوي او زما قوم، نو متوجي کړ په لفظ قوم باندې او فکر چې ول ذهن کې اچو هغه ول اچو انساني بنیاد باندې چې عبد الله یا قوم او زما قوم. تاسو ماته ډېر محترم ځکه زما د قوم خلک او جی د ټول انبیاو چې محلاتی کارو کو په خپل خپل قوم کې دا فکر خور کو. نو آخرنی انقلابی لیډر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام راغی، هغه بیا یا قوم ونه ویخه، هغه بیا یا ایه الناس. ځکه د قومیت په اساس باندې کار ټول انبیاء کړو، ځان ته متوجي کړو او دا فکر ول ذهن کې چولو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه بیا انټرنیشنل لیول باندې یو आवाज وکړ چې یا ایه الناس. اوس تاسو انټرنیشنل کمیونټي جوړ شي او ټول انسانانو خبره هم هغه ده دا د هر قوم ته چې پیغمبر په خپل کوي چې عبد الله مالکم من اله غیره، او ټول انسانانو اوس تاسو دغه فکر ډیولپ کوي عبد الله مالکم من اله غیره. خبرم ذهن کې راځي کنه؟ خبر مزین کی راضی نو عزیزانو قومیت یقینا قابل احترام به. خو ما بل از ملګرو ته ما کزه په دې مینم چې پښتانه دا د محترم وی دنیا کې، نو ال به وی محترم چې زه پنجابي محترم وګڼم، او کزه دې د پنجابي تذلیل وکم، د بلوچي تذلیل وکم، بیا به داغه نس تقاضا کوم چې ته پښتنو ته احترام په نظر ګوره. وای ابا زه کزه پنجابي ته وام چې بای د پنجابیانو د دې د سترګې سړونه دي ښه دا ناغه به ماته چې ستاره ټول مخ د سره د انسانانو د داسې ښکار لکه خر چې تاسو ته ښکار لکه خر خو لکه نه سولې دلیدا. او کزور تام چې پنجاب والا دا ډېر خلک دي، بلوچستان والا بلوچان ډېر خلک آی وای نجی کردار خو د پښتنو آیا دا با کردار خلک دي. دغه قرآن کریم یو ضابطه ورکړه چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
اللہ تعالی فرمائی د خپل مخالف ناپاک خبروں په بدن داز باندې میاد او کنزل مکو کنه دې برتا پاک فکر ته بیا سپکی خبرې کوي دې برتا پاک فکر ته بیا سپکی خبرې کوي ستا پیغمبر ته بس پکې وای دیبا ستا خدای ته بیا سپکی وای دیبا ستا قران ته بیا سپکی وای دیبا ستا نیکه ته بیا سپکی وای دیبا ستا پلار ته بیا سپکی وای عزیزانو عرض میں کو چې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی و مومنانو توایا یا ټول انسانانو توایا چې د قران کریم لومبنه حق لومبنه ما و چې د لفظ حق باندې تاسو ډیر خپويږئ ځکه مونږ وایو بجلی زمونږه حق او ګیس د بلوچیانو حق او د کراچۍ بندرګاه د سندیانو حق او کاټن او رایس فصل کپاس او چاول د پنجابیانو په دې حق باندې موږ ډېر خپويږو په لفظ حق باندې ډېر خپويږو خو عزیزه کله چې موږ یو قوم ته دا غي حق ورخایو او ډیوټي نه ورخایو بس دې معنا دا چې غاڼه کې مولسر ورنه استخا چې غاڼه کې مولسر چې له مرګ داستا حق دی اداستا حق دی اداستا حق دی اداستا حق دی عزیزه ما ته وګوره مزدور ته داخه جی داستا حق دی داستا حق دی داستا حق دی دا ډېر خدرس ته ورته ورخایا ورته ملګری داستا ډیوټي ده او داستا ډیوټي ده او داستا فریضه ده اګه ته ټول پر روډ باندې روډ ماستری کې خلک د هړتال لپاره سټرایک د لپاره منظم کې او داستا حق دی داستا حق دی راونی سره منه یې پتلون ته وباسه راونی سره دا افسر دی اخی ذلیل کا دې معنا دا نه چې ته انسانیت له خیر نه ورکول غواړي په انسانیت کې فاشیزم ډیولپ کول غواړي یعنی یو داسې هاتا پای جوړ غواړي چې اوکه انسانان در سره انسانان پاتې نشي درندگان نشي جوړ شي عزیزانو قرآن کریم فرمایل چې فآمنوا بالله ایمان ساته الله تعالی باندې عزیزانو زمونږ اوسم دا ډول چې بجلی زمونږ حق دی او دې مالکانه حق دې موږ راکړي شي څه راکړي شي پښتنو له د دې څور کړی شي او د ګیس مالکانه حق دې چاله ورکړي شي او د پنجاب او د سند اغې د نیچرل ریسورسز دا غي حق دې چاله ورکړي شي خو مالکانه حق کمیشن نه ښه موږ داوا دار چې مالکانه حق دې ورکړي شي کمیشن نه او عزیزانو چې څوک په کمیشن باندې راضي شو او په NFC ایوارډ باندې دستخط وکړو نو هغه اوس په دې خبره کې رښتونی نه چې موږ صوبایي خود مختاري غواړو ای دا دې خبره کې رښتونی نه ځکه هغه په کمیشن راضي شو او پرایلټي راضي شو هغه په 100% حصہ باندې راضي شو او موږ وایو چې نه زما نیچرل ریسورسز دا به زما په ډسپوزل باندې خرج کیږي تجویز به زمای مالک به زم زه چې چاته ورکوم د دې ټول ډسپوزل به زماوي ډسپوزل به دې ته وایي صوبایي خود مختاري دا څه شي صوبایي خود مختاري او فیډریټینګ یونټس په فیډرل سیستم کې فیډریټینګ یونټس یعنی صوبائی یونٹونه سرحد بلوچستان سندھ پنجاب دا فیډریټینګ یونټس دي چې دا یونټس ته سو پورې سټیسفاید کړي ني مطمئن کړي دي ني تر هغه پورې فیډریشن مستحکم کیږي نه او دې بس مطمئن کیږي سره دې مطمئن کیږي مکمل صوبائی خود مختاری سره دې مطمئن کیږي مکمل پروینشل اټانومي سره خو چې چا NFC ایوارډ باندې دستخط کړي نو کنا پوهه سره کړي د بغاوت اعلان دیتیو کی اګه پوهه سره کړي نو موږ ته بیا سوټي پتورو نه وای چې صوبای خود مختار علمبردار مونږ دی واځه مونږ مولایان د صوبای خود مختار علمبردار یو خبرونه پوهیږي نازیزانو قرآن کریم فرمائے چې فآمنوا بالله ایمان ساته الله تعالی باندې ورسوله دا الله رسول باندې او دریم والنور الذي انزلنا فاغ نور او قرآن چې کوم نازل کړی دی قرآن باندې نو دا د قرآن لومبنه حق او د انسانانو لومبنه فریضه ده چې دوی په قرآن باندې څه ساتي ایمان قرآن باندې څه ساتي موږ په ایمان نه ولې ټول وای الحمدلله خو بس ایمان مراله خبره ختمه نه سړی چې سلورم پاس کې د پنځم کې داخله کوي او ته ناخلي پلار ډبې چې خامخا واخلي ته څه کې اوس نو فری بکه ته څه کې اوس پټېږي با پنځم کې به داخله اخلي نو الله تعالی فرمایل چې ایمان نه بعد تا دیم وظیفه د قران دیم ډیمان د قران کریم دیم مطالبه الف لام میم اول لازم مومن د پاره
ذالک الکتاب ذکر د قرآن کریم دا اول لازم مومن د پاره ذکر د کتاب دا قرآن کریم فرمایل چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان رحمان خدای دی چې د قرآن تعلیم ورکړی دی انسان پیدا کړی دی د جبه کې وینا والا طاقت چولې دی نو اسما ته وګورئ خبره خدا سے پکارو چې الرحمن خلق الانسان علمه البیان ثم علمه القرآن رحمان هغه خدای دی چې اول انسان پیدا کړ بیا ول جبه گویا کړه او بیا ورته قرآن ور اخودو خدای دا سه ونه وي د انسان د پیدایش نه د جبه د گویا نه د جبه چالو کې دونا د دې دوالو نه د قران کریم تعلیم وړاندې ذکر کو چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان نو رومبه خدای مونږ ته قران خو له ورسته پیدا کړی کړمبه مونږ پیدا شو بیا مجبه گویا شو بیا غینه پس مو قران زدکو نازیزانو اس مفسرین کرام وای چې الله تعالی مجموعی احسانات خپل ذکر کوي خو مونږ وایو چې نه مجموعی احسانات نه ذکر کوي یو نقطه په کې دا حکیم خدای کلام د حکمت نه خالی نه دی الرحمن علم القرآن تعلیم د قرآن د انسان پیدایش نوران لکو کأن الانسان خلق لأن يتعلم القرآن وأن انسانیته لا تتكامل الا بالقرآن سړی چې د دنیا په اعتبار دی ته لوی ښکاري د هغه د واسکټ کټ یې څنګه ولیده هغه شان واسکټ په پیدا کوي جی د هغه د کپړو جوړښت څنګه وکړه هغه څنګه کپړې د ځان پیدا کوي نو په کوم انداز ځان باندې صادره چولې هغه انداز بدلوي هغه څنګه هیڅ هیڅ کې ګرځي
لله وانا الیه راجعون. د دوالو جهان سردار صلی الله علیه وسلم یو لشکر جرار بلیگر دنیا کفر مقابلے دا پارا نشری تقریر کی رسول پاک بخاص ہدایات ورکو سبے کول جی وی بے فرمایل چلا تقتلوا سبیانہم خبردار چل کافرانو معشوم بانے تور پورتا نکئی ولا شیوخهم بڑاگانو بانے تور پورتا نکئی ولا تحتکو استار نسائهم که زنانه په مخ پړونی چې مخ ولا بیزت نه کې ښه چې مخ نه ولا پړونی لګنه کې او دغه ملک ما روزانه په دغه ملک کې د غریبانو میندې او خويندې وډیراو جاگیردار هغه د خپل شیطانی هوس شکار کوي او دا غي عزتونه لوټ کوي کومګه پرول د غریب پلور باندې لک په دې وګ مسپګه ګرځیدلې وي او لک سیاستدانانو او د سماج او د سماجی اصلاح علمبردارو او لوی خلکو هغه ویلو چې دا د حوا لور که د غریب کور کې پیدا د محترمه دومره ده لکه د سردار کور کې پیدا لور نو ما نن با وینا حیات والا معامله په نظر نه راتله خو عزیزه د ملک د غریب عزت چې لوټ کیږي دا غي عزت نه دی دا غي عزت نه دی او دې باندې خدای سابقه اقوام هلاک المات وګورئ جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د بنی مخزوم د سردار د فاطمه غلای کړی دا بنی مخزوم یو لوی قبیله ده دا غي سردار دی دا غي لور ده نامه څه ده فاطمه غلای کړی دا مقدم رسول پاک تعالی صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټیسټمنټ سټیټمنټ اوریدونه بعد د بیانهای شهادت نه بعد فیصلہ وکړه چې دا زنانه بیا حاضر کړي دین بلاس کټ کو جی اوس د قبیله خلک یو بایدا خو زمون پوزه پرې کیږي یو خو عامه خزه هم نه ده اسیم چې قبیله کې څوک بدنام چې ټوله قبیله په بیا یادېږي کله چې په یو سړي بدنام شي بیا ټول کله یادېږي کنه یادېږي خدای مکه کناقای کې یو سړي خدای مکه بیا خدای مکه ناقای کې یو سړي ملمت بے غیرتی وکړه او د ملما اکرام یې ونکړه ملما اکرام او هغه ملما د زماغو نیلو پټوي چې ناکای وات مړه ملما ته سړي په نظر باندې ګوري جی او زماغو نیلو پټوي چې ارزه لوډ سپیکر ته ولاړی چرته لوډ سپیکر ته ولاړی بس یو خبره کوي بس ناکای والا لبیا خبره کافی ده چې دوی بیا ځان صفا کوي ټول صبح خبري جی اوس هغه یو سړي بد کردار دی وجه چې هغه به خوندي کړی دا ټول ناکای په بدنامي کنه او بدنامه چې کوم ځای دی سره چاته وای زره ناقایم ښا تر ناقای بس دی په پوری عزت هم چا ویل چې د ملمتو سړي په نظر نه ګوري ځکه بدنامي او جيبه شه د ریپوټیشن هغه وی کدا لاس پریشن سردار د لور ټول دنیا کې مو پوزه پری کیږي او چې چاته و چې مونږ مخزومین ستا سرداران ټول غلاګر دي خزم ټول غلاګر دي جی وسوکو چا مشوره ورکړه چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خادم دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما حضور پاک لروټه په خید سفر خدمتگار دی لنګری مطبخی دی او حضور پاک په ډیر مین دی خبره نه ورځي هغه ته ورشي داغه اپروچ ورته کوي سفارش ولا راولي څه راولي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره حضرت اسامه لاړل هغه ته تفصیل نه وی رجته مون صلی الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم لاړ نشي نو د بازي سره لکه زماغو نسادای کا لکه ماغو نسادای بعض اوقات ما ته ورس چاوي ته جمون سره تانی ته لګلاړ نشي نو ما لکه زبو تانی ول ته چې د ملګری درو د کار چې وینه هغه چې سممکنه جایز طریقه کې دی شي ناغه ونه جته مون سره لاړ شي عثمان سره د پوی د حماقت نه کار واغست تپوس مې دلو کې بای څه شل پخرس ورشي که پخرس ورشي که خرم پوګه کړه سلام کړه ور سره لاړ ما چې لاړ مې سچو سه په ډېر محترم سره ډېر احترام او قاضي صاحب کې نه جیو چې الله فلانه ډینګلې دا اس چو سه کور تلا هغه محرر مانه تپوس کې قاضي صاحب څنګه راغله ما ورته یې رد ملګری دي دوی راغلی را پسې ناغه محرر ما ته دن راځي تاسو سره خبره کوم نو ما ته تاسو کې اس جو څه ته نو ما یو کنه دی را پسې راغلی نو وې دا سوق دی
ما مړه خو وایي چې موږ دغه خواته کلی د سیند غاړې سره ما وایي چې دې کلیو ته راسره ولاړ شو نو باید دلته به څوک نه پېژني چې ما پسې راغلل نو هغه راته وایي چې زه چې چوسب ته به زه ووایم خو څه پې کول غواړې ما دی څوک چې دی وایي چې ریمانډ یې وانخلي بس چې ریمانډ یې وانخلي ځکه ما تاسو چې ریمانډ اخلئ خو سر پې لاندې کوئ خپې بیا باندې کوئ نه شپې ورسره بیا بل عمل کوئ نو ما بس دغه ریمانډ نه اخلاص کوي نو وایي ته زه جي ته څه چوسب ته م ووایه نو ما ته ولې ما په پته پوه کا ویره چې خدای بد ښکاري ما ولې نه ماته دا خدای دی خو باسه دا خو داسې الکانو خباست کړی په دې کې مونږ نیولې ښه ریپورټ په شه داسې ګن ما یا الله اوس زه سنداره باندې خپل اوس د دې محرر نظر کې به زه ذلیل ښکارا شوی او چې څه چوته پته ولګي چې او خدای دې ورک کړي جمعې پر خو چې مونږ ته مخامخ ناس یو کله جاړو کله خام دی خدای دې ورک ته په دې ګن کې سفارش لراغله نو ما ورته ملګری بس د قوم چې رالم کریمان دی خلای که سر په لاندې کوئی باندې کوي ته چې څوم ور سره خو یا ور سره کوي ما ځا سے خطا شم بے رغبتای کې عالم ښه عزیزانو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د مروت په خاطر باندې دې کسانو سره روان شو راغی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وکړه اوس چې موږ چې چا کیس وی چا سره او هغه سره څوک ستا دوست راشي نو معنا دا چې خمري سفارش کې براغلي به متعلق بدلته وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا اسامه یا اسامه اتتشفع فی حد من حدود الله اسامه د خدای د قانون باب کې تمہاره سفارش کې راغله ایت سفارش حکم او ورته وی چې فوالله لو سرقت فاطمه بنت محمد اغاظها الله لقطعت يدها ودا خود بني مخزوم قبيله د سردار لور ده فاطمه نامه ده زما خپل لور ده پیغمبر لور فاطمه رضی الله تعالی عنها کدا غلا اغه کړه الله دې پناه ورکی نو ما باغې نو لاس او ورته چې اسامه انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف تركوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه د تاسو نړوان د امتونه الله زکه هلاکل چې دا غي د قانون پیمانه دورنګي وي ک کمزوري او پکې جرم وکړو ناغه معاف کوونه او که نواب پکې وکړو هغه د پاره د قانون گرفت او د قانون مؤاخذه نه و ما ته وګورئ جی دالته په دې لار کې مړوش د خوګوري ځان پوي کې قانون باندې دې لار کې مړوش موږ ورته شریعت کې قسامت وو شریعت کې قسامت ورته وو چې سلويخ کوړه چاپیرا دا به حکومت انوال کوي په تفتیش کې او ټول له قسمونه ور کوي چې تاسو خو قسم نه مو دا قتل کړی دی نه په دې قتل کې دوه وخت باندې خبر یې نه مو دې قتل کې څوک لیدلی دي نه مو ور سره مشوره شته نه چا نه واقف یې دا مړ چا کړی دی دې ته موږ قسامت وو قانون کې هم خلک انوال کوي کنه انوال کوي وہی شامل تفتیش کړل اوس ګمنام مړ چوشي او ته پکې کسان شامل تفتیش کې په دې ملک کې تاریخ څوک ملک خو هغه با اثرې داغه خلاف اف آی آر درج کا هغه شامل تفتیش کوي نه کني اوس ما ته وګورئ ستا ډیوټي دا ده تا ته خو پته اله لګي دا سړی انوال دی کنه دی انوال چې دې لومبه خورا ولې کنه تفتیش ته خورا وړاندې کې نو اوس عرفان دې کسب لاله هغه عرفان خلاف اف آی آر کړی دی چې بای دې څوک دی اوس ته شامل تفتیش خو کنه شامل تفتیش کا بس ټیک ته چې هغه بری دی خلاص به دي په مخ باندې عزیزانو خدای ملک قانون د غریب لپاره یو شان دی او د مالدار لپاره ما نن اوس د ملګری ته اخبار لپاره یو بیان ولیکو ما غلام اسحاق خان نوشته دیوار اولولي چې تاریخ د خپل ځان دوهراوي فطرت کلم چاته دوره صبر نه کړي کدا کار واقعي داسي او ته گویا پارٹیسان کردار دی د نیپوټزم کردار دی اقربا پروری کې نو ګره دغه فطرت پتاو معاف نه کی یقینا بس سزا درکړي ښا عزیزانو عرض میں کو چې الله فرمای کتاب انزلناه من نازل کړه دنو بیازی مشان دی الیکا تا تم نازل کړه دنو بیازی مشان دی مبارکون سوک مبارک ته کل من يتعلق به هر هغه څوک چې د قران سره تعلق لري د چا د خودنه تعلق د مبارک دی د ذکر تعلق دی د حفظ تعلق دی
د قرات تعلق دی، د معنا تعلق دی، د تفسیر تعلق دی، د عمل تعلق دی، دا ټول مبارک دی. خود سره پارا الله وی فقط دې د پارا نه چې ناویلې ډولې کې ورکا مړي سره کټ باندې کې دا قسم د پارا په لاس کې دا ختم په او کا تبرک د پارا الله وینا د دې بنیادی وظیفه دا لیدبروا آیات چې د دې ترجمه معنا مفهوم او تفسیر باندې ځان پوهه کا بس ډیوټي ختم شو. دا دریم حق د قرآن معنا باندې ځان پوهه کو. تاسو ترجمه قرآن ختم کو بس تاسو نو سپین بازونه شو نه اوس بل کلاس کې به داخله اخلي. وليتذكر اولو الالباب الله فرمای سلورم حق د قرآن دا دی چې کوم شی د تا دایره اختیار کې دی عملی جامه ورته واچوا. ستا دایره اختیار کې دی عملی جامه. اوس دا قرآن وی اقیموا الصلاة مسکوا دا ستا اختیار کې دی. وآتوا الزکاة کتب علیکم الصیام الله فرمای ولله علی الناس حج البیت دا ټول ستا اختیار کې راشي نو بس کوي. خورده قرآن وافر ایسا هغه ستا د مملکت سره تعلق ساتي، د ریاست سره تعلق ساتي، د حکومت سره تعلق ساتي. نو الله فرمای پنځم وظیفه او پنځم حق د قرآن کریم چې الله ډیر اهتمام سره وای فرمای فلا نه د خلق لدا انداز نه پکار وربک زمارستا پر ربان قسم ولا یؤمنون دا خلق ترغی مؤمنان ندی خلق ترغی حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې ترسو پوره ته د خپل تنازع جګړو حاکم نه ګرځولې د تا د قانون مطابق باندې خپل فیصلې نه دي کړې. نظام معیشت او سیاست دا استاد راولی قرآن او راولی شریعت پاساس استوار کړي نه دي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خود نته جوړا پر اوروں کے رابر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جی د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو دغه نظام عملی کو پتام دنیا حکمرانان شو دنیا ته او داسې بے نظیر نظام حکومت ورکو. جی انگریزان تسلیمی چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم نظام حکومت دنیا ته خودل دی دا د دنیا د ټولو نه بهترین هغه نظام چې د شهنشاهیت او د جمهوریت حسین امتزاج دی. د شهنشاهیت او د جمهوریت حسین امتزاج دی او هغه وایي چې د بهترین حکومت مثال کې ورکه نو چا د حکومت ورکه د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بر سر منبر ولا دے او تقریر کئی بیان کئی. یو سړی پاسه وی محیا عمر مکو سړی مون تقریر اور تو ولی وی دا تا چکو قمیص چوڑ دے دا دو یمنی صادروں نہ جوڑ دے دا غنیمت مال کے زمام یو صادری صدا استا یو صادر خدا قمیص کو دو صادر نه جوړ دی دا دین چرته نه راغی تازان لاغستره ایکسترا بطور لون دی غستره کوآپریټو سکینډل لیکل دی کوآپریټو سکینډل لیکل قومي دولت دا دی لوټ کړی دی. قومي دولت په دې ملک کې خلک کوئی غلی ونیسه موږ غلال ته د اقتدار کرسي باندې سرټیفاید ډاکوان دی سرټیفاید ډاکوان دي او داسې چې د لاورس دوزدې کې بکف چراغ دارد یو غل داسې چې هغه پرانا ورځ باندې غلا کوي بلکې ځان سره لاټین نه دی ښه ای ځان سره د هټار تی غلا کوي تاسو پکې سوای موږ غلا کوي تاسو پکې سوای ورته تام کوآپریټو سکینډل کړی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې دا جواب زنه درکوم زما بچی ناشته حضرت عبدالله دې بل جواب درکې حضرت عبدالله ناشته دې جواب درکې د یو ځای واقع هو تاسو ته مولوی سے بیان کړل نبی التمر اسکلی ابو داود روایت کې راځي د قجورو او بیس کلی وی ښه د قجورو او بیس کلی وی او هغه به خدا کړو زمونږ مذهب دار چې هغه باندې سزا نشته حد والا سزا پې نشته تعذیر والا سزا پې ده لس کوړې ورکوي که 15 کوړې ورکوي. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب د چنا د کجورو شربت دا چې کله نشرا ولی د حکم د شرابو دی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ورته 40 کوړې ورکړي. اصل واقع دغه ابو داود روایت کې
حضرت ابو شحمہ رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان بس عرض میں کو چې جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وی دے ناس دے دا عبداللہ براشی او تا تب دا واقع بیان کی. حضرت عبداللہ راغ وی ما خپل بابا لخپل حصور کړی دا ځکه زمان به مجاهد ته هیڅ یو صدر خو حق او د جمعې د پاره د جوبن وا نو ما یو چې دین یو قمیص جوړ کا د جمعې خطبه دی کې وایا. هغه سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حکمران شه او خبره وکړه پاسه داس تقریر کو او وی قوم ته چې او خلکو لو امرتکم بما امر بالله ورسوله کتاسو تا خبر کوم چې کما الله او دا الله پیغمبر کړي نو تاسو بس کوي. ټول خلکو جواب ورک بالراس والعين په سر سترګو بستا خبره منو. حضرت عمر فرمایل ولو وجدتو کزه د لارې نه کوک شم خپل رائے باندې روان شم نو بیا بس کوي. بس نو کمون ته نواز شریف صاحب وای چې زه د لارې نه یم کوک تاسو ټول ته پته ده. غلام ساق صاحب وای چې زه په سپین ځان او په سپین سر باندې کوګوږم تاسو بس کوي مونږ وجب الراس والعين تاسو کوم خاروانی زمون خو د امام په نیت نه لته دا څه کوم دی د امام په نیت که خزه دی ورته مخې تکړه او که په خپېغله دی ورته مخې تکړه کی اجرا دی ورته مخې تکړه بس دی خو په نیت ورته لګا چې بس دې زمون د امام په نیت دی تاسو جی او بیا په مدا سرای کې د حد نه ورتیر شو مدا سرای او چې ما د ذاتی فائدہ ورسی ما ته پرمټ میلاو شي اما ته د کویت د سکپ پرمټ میلاو شي چې د کویت نه دا زړه اوس پنا په کباړ کې بتر اړه دا کروڑ روپے آمدن بستا کور ترازی نو بیا زوایم چې د پاکستان تاریخ کې داسې مثالی حکمران چرته پیدا شوی نه دی لکه دا حکمران چې سوره مثالی دي یعنی نواز شریف صاحب دا د دې دور داسې لکه تابعین بیا د تاریخ کې حد نه ورتیر شي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته یو بابا پاسید وینو قوم اعجاجک بحد سیوفنا تورے راواغست ہوا کے ولا ٹال ورک وی تب کگیږي ونی او چې ته کوک شي زمونږ دا تیره توره سره پاره دا مونږه باټ کړی دی لپاره چې مونږ ته کاغه نه غو د دې لپاره چې مونږه کاغه نه غو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه په ایم پی او سوله کې نه د تحفظ امن عام د آرډیننس لاندې نه دا چې امن عام ماته خطر ده نه جیل ته بوزي کور کې نظر بند کړي نه وکړه دا کار را کوس را منډه کړه بابا ځان سره راجوخ کو دا شونډو باندې خپل کو وی الحمدلله الذي جعل في رعیت عمر من يقوم اعوجاجه بحد سيوفهم. یا الله تما باندې سمره مهربانه ما رعیت کې داسې جاندار خلک پیدا کړی دي چې کزه کېږم ما په تور باندې نه غي ښا کزه کېږم او نو تور باندې نه غي. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 12 کال مسلسل حکومت کې سالم اشپکل آرام کړل نه دي د ورځ حکومت او عدالت کې یو د شپې را پاسي جی پتام خار کی ګرځي د خار نه بهر ساراونو ته دی باندو باندې ګرځي आवाज کوي یا سکان دور او د دې کورونو مالکانو کچا تداغو یک ملاو شیلی نو مرد تاسو خادم دی تورش پبانس تاسو کوسکی ولا دے مطالبت ہو گئی د 12 کال جون په اخرانی وخت باندې حضرت عمر یورز ټولش په وګرځي د تهجد وخت کې جمعه ته واپس راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه داوا چې تهجد نه لګوان د به جمعه ته سره لګو لګارام به وکړو یا به تهجد تر پاسه دو او چې تهجد نو فارغې دو مؤذن به بانګ کړو یا به سار مانځ ته انتظار کې ناشت تهجد وکړو بانګ شو حي على الصلاه حي على الصلاه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانځ ته انتظار کې ناشته عموما به دعا داوا چې اللهم ارزقني شهادة في سبيلك
وجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ مالا خپل لار کی شہادت والا مرگ را کے، او خدای چې مړې مې نو د رسول پاک د خار کې مې مړ کی، شهید مې ان کی خو مړ مې چرته کی. اس عزیزا آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې 22 لاکا سلور 50,000 مربع میل باندې داغ حکومت دے دنیا کفر داغ دنوم نه پلرزان دا امکان نشي کېده چې کفر د دومره غالب شي چې مدینه ته راورسي او حضرت عمر د مدینه خار کې د کفر بلاسه شهید شي. خو ډیر زار او قطار سره به دا دعا کوله چې خدای مړې مې نو مدینه کې مې مړ کې او په کټ پوزي مې دغه سي مړې شهادت والا مرګ لا تراکی، شهادت والا مرګ. الله تعالی دې مونږ ته مرګ د رسول پاک خار کې راځي، تاسو ټول امين وایي. ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ لومبنه سفارش به اهل مدینه د پاره کوم او اهل مدینه هغه خلک ته چې هلته دفن دي او زکه به کوم چې دا زما کلیوال دي، زکه به کوم چې دا زما کلیوال دي. نو موږ الله تعالی د رسول پاک کلیوال کی زمون بزرگان مولانا حبیب الله مهاجر مدنی، مولانا بدر عالم میرٹی مهاجر مدنی، مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه، دا زمون ټول اکابرین دیوبند دی د اخر عمر کې دغه یو سعادت د حصول لپاره مدینه منوره ته منتقل شو چې مسجد نبوي کې یا مدینه منوره کې چرته خوا کې دفن شو، جنت البقیع کې چرته خوا ته دفن شو. عزیزانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی توڑان لشو، اللہ اکبر یته وتړو دیالس صفونه د مسګزار ورپسې ولا د سحر مانځ کې مولوی صاحب تاسو په دولس دیالس سحر که دولس دیالس کسانی سحر مانځ کې اکثر دولس دیالس کسان دي، دولس دیالس کسانی دولس دیالس صفونه ني. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسې دولس دیالس صفونه ولا دي. حضرت عمر اللہ اکبر قرت شروع کو یو سړی ناست دی د دې ایران نه لاړ دی، چرته نه لاړ دی د ایران نه لاړ دی، ابو لولو فیروز دا عقیده په حواله باندې مجوسی دی، یو زهر آلود خنجر ځان سره وړی دی. حضرت عمر ته د بزدل انداز باندې محراب کې ناست دی او چې عمر فاروق قرت شروع کا ظالم په تشی باندې گزارو کو هغه نوزا او تشی باندې گزارو کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدن نویل لکه د فواره روانه شو، ورپسې نږدې ولاړ د عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غلاس نونی سموسلی ته وړاندې لکو چې دا مونږ توکا او هغه ظالم ابو لولو فیروز په دیارلس صفونو باندې ځان له لارو باسي، دیارلس کسان وال دیارلس کسان زخمیان کړ او چې کله پوری ورته ځان ته نیزه کې خودا او ځان مردار کو نیزه دروله ځان پر راوغورځو. دیارلس کسان ولګېدل، دیارلس کسان پریوتل، د موت او حیات کشمکش کړي، خو صحابه موږ مات نه کړه، صحابه موږ مات نه کړه. او الله دې رحم وکړي که اوس چې आवाज وکړي چې لیونی سپی راغی جومات ته، گزار خو پرې دا لیونی سپی چې جومات ته راغی، خدای چې ناقای والا و مانه مخکې او زه به دی نه مخکې یم. یو ځای ما تقریر کو د شپې دلته خواته نوخار سره یو کلی دی، شپې مې تقریر کو مړه دا بجلي هم لاړه، بجلي لاړه تیاره شوه، اوس هغې لا رڼا نه وکړې زلزله راله، غالبا چې دا بجلي هم زلزلې ته لاړه جی زلزله راله، اوس چې زلزله راله خلکو بار غرق. اوس زه خو یې داسې یو سټیج جوړ کړی و اوچت سټیج و چاپېره نه هغه بند د کوزېدو لار دې نه وه، نو زه خو مجبورن پکې ناستم دي، نو زما هم منډې ته زړه و، نو زه خو مجبورن ناستم. ما یې اوس زلزله کې خو به یا پرېوځي یا به نه پرېوځي، خو چاپېره نه یې په دا ډولۍ کې نه ایسار کړی، خو به دې نښلي سر د لاندې به پرېوځي. نو ما یې زه دلته ناست ښیې د خدای تقدیر ته انتظار وکړه هر شی چې جوړ شه. اوس یو بوډا بابا غریب هغه داسې هیبت اغوستی و چې د دروازې په ځای هغه په المارۍ لکه د پیشو نوکې لګولې وی خدای ته وګورئ ور راته نه کوي. تاسو بار وته زه دننه پرېښودم. عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې دیارلس کسان یې وغورځول خو موږ چا مات نه کړو. مانځه نه فارغ شو
صحابه را جمع دي حضرت عبدالله ابن عمر د عمر فاروق زوی ولاړ دی ورته بابا طبیعت د څنګه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته بچیا هغه چا چې والے ما خبردار چې هغه باندې لاس پورته نه کې کذب ژوندې شم بیماری او زخم لټیک شم نو د خپل ځان ز په خپل اختیار مندم سړی معاف کوم که سزا ورته ورکوم او کومل شم بیا ستا اختیار ته ولی ته وارثي سړی معاف کې که سزا ول ورکې قصاص کې ا بیا د تاخو غره استا راي ده هغه ورته اطلاع ورکړه چې بابا هغه سړی خو ځان ته نيزي خو دې ده ځان په چولې هغه نه ساوت ده مرشوه دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې پته ولګوي دا سړی څوک دی دې تفتیش شروع شو حضرت عمر ما بالا پورته کوئی چړمبه سړی پته ولګوي اطلاع ورته ورکړه چې د ایران سړی دی ابو لولو نامه ده سورز دلته دیرو مجوسی دا کی دی په اعتبار باندې کافر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې یا الله ستاد پاره حمد و تعریف دي چې زما په مرګ د مسلمان دوزخ تبونه ته دا ستا حمد و تعریف دي کدا گزار ما باندې مسلمان کړي ګوره زما د وجه مسلمان دوزخ ته یا الله ستا حمد و تعریف دي چې ما په مرګ د مسلمان دوزخ ته به اسم دوزخی دي یو زمر کوم سفر کوته پریوزي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه کټ کې راواغست کور ته راوړو جی شوجو ولا ګرم کړل ورته ورکړل د عمر فاروق د زخم په لار بهر راوته زخم لار باندې چې کله خوراک راوځي یو سړی جوړیږي نه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچی عبداللہ ابن عمر ته بچی بیګا چې ما ډډول غول خوب می وکړو یو سور مارغ راغه او مال دې زبان ټنګو والا ما خوب وکړم دا د مرګ فرشته و د مارغ شکل کې الله راو خودله زوس د جواک یم نه د جواک نه خود دا سه وکا چې د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تلال شاه او ورته وای د تا کورو رسول پاک پکې وفات او دفن شو د تا پلار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پکی دفن شو ازما پلارم روان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو عبداللہ ابن عمر بیا راغی حضرت عائشہ پر رضا او رغبت باندې گویا ورته اجازه ورکړه چې بالکل عرض میں کو چې دغه صحابہ خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود نتے جوڑا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا د 22,54,000 مربع میل حکمران چې څوک دغه خلاف اعتراض نه کوي شکوا نه کوي پلار را روان دي حضرت عمر یو بوډا داسې کوسي ته ولاړ دی سوال کوي څه کوي سوال کوي بوډا جام ور سره کندول ور سره دی دروازه ټکای حضرت عمر راغی د سلاس نه ونیسه و ما هاذ الحوان اثر سوید شروع کړل باول وې سوال او ورته چې يهودي ما باندې د حکومت طرف نه ټیکس دی ذمہ باندې ټیکس په شریعت کې مسلمانانو باندې هم وی هغه ته زکات وای غشر وای څو ورته زکات وای غشر وای نذور واجب وای صدقه الفطر وای فدیه د صوم وای بلا ډیر شي جزیره مسلمانانو باندې چې نمونه بدل دي شرعي او د دې بدله کې چونکه دغه ریاست کافر ته پروټیکشن ورکړي او ریاست خو زماس تا چندو باندې چلیږي ریاست خپل پیسې خو جوړای نه کنه عزیزانو خلاصي بدینه خالص په جد جهد باندې فکر او نظر باندې الله تعالی زمين فکر او نظر آزاد کی تاسو ټول امين وای خدای استاد دا ختم قرآن تاسو ته مبارک کی دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره کریم خدای حضرت مولانا صاحب چې د شپږو کاله کم مهنت کړې تاسو کوم دوستانو زنانو نارینو په جمعاتو کې دورو کې کورو کې د مولانا صاحب درس اوریدل دي سمز د کړي د الله تعالی تاسو ټول تر خیر برکت درکړي او مولانا صاحب توجه مو پیلو کړ چې ته دا سلسله د قرنګ جاری ساته چې د مخلوق ته الله تعالی ځکه کوم چې قران بیانېږي هغه الله تعالی مخلوق ته ډېر لوی خیر ورکړي ځکه څوک زده کوي نو اوري خو
که پوهېږي پې نه نو اوري خو یې د دې اورېدو ځان له مستقل ثواب دی که پوهېږئ پې که نه پې پوهېږئ خو بس غوږ ورته کېدی زمونږ یو بزرګ عالم تقریر کو په اردو کې کو په دې بنو کې په اردو کې هغه تقریر کو یو بوډا سړی و چې هغه په اردو نه چې په پښتو هم سم نه پوهېدی هغه ورته جړل بس هغه 2 غنټې تقریر کو ورته 2 غنټې جړل نو چې ور تقریر نه بعد وی بابا تعالی جوړه خبرو